الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم رور پختنه کړي چې یو کسي داغه والدین وفات شوي او د نفل منس کوي یا نفلی روزه نیسي یا حج کوي یا عمره کوي یا صدقه وغیره کوي، نو د دې اجر ثواب داغه مور او پلار ته رسیږي کنه؟ دویم که مور او پلار ته اجر ثواب رسیږي نو آیده د په اجر کې به کمې راځي. وې د دې راله جواب راکړي. نو دې ته اصل کې مسله د ایصال ثواب ویل کېږي، خو دا خبره یاد وساتئ اولاد چې کوم دی دا کسب دی د مور او پلار. لکه حدیث کې راغلی دی، ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان من اطيب ما اكل الرجل من كسبه وولده من كسبه، چې د ټولو نه پاکیزه روزي هغه د چې انسان د خپل لاس باندې ګټلی او د زوی چې کوم دی دا د کسب او د ګټه ده. دا روایت ابو داود کې دی 3530 نمبر حدیث دی. امام نسائی رحم الله راوړی دی 4449 نمبر حدیث دی. د قرنګ بل روایت کې هم راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان اولادکم من کسبکم، د انسان اولاد داغه کسب او داغه عمل دی. دا روایت چې کوم دی دا امام ترمذی رحم الله راوړی دی، دا ابن ماجه کې دی، دا مشکات کې مشته اول جلسه په 242 کې بسند صحیح دا روایت چې کوم دی موجود دی. دریم روایت دا دی، دا صحیح مسلم کې دی، دا روایت 4310 نمبر حدیث دی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. کله چې انسان وفات شي نو د خپل عمل هغه منقطع شي، ختم شي، ځکه د روح لاړه دی، وسمون نشي کولی، روزه نشي نیولی، د دنیا سره د تعلق کټ شي. مګر درې کارونه داسې دي چې دا د مرګ نه پس انسان ته فایده ورکوي. هغې کې یو صدقه جاریه ده، دویم هغه علم چې خلکو ته په فایده ورکړي، او دریم ولد صالح یدعو له، نیک عمله بچی چې دا د مرګ نه پس د پلار ډیر زیات په کار راځي، چې دا د پلار د پاره دعاګانې وغیره غواړي. نو په دې مسله ځان یاد وساتئ چې کله مور او پلار وفات شي دا بچی چې څومره نیک اعمال کوي، که فرضي عمل کوي او که نفلي عمل کوي، په دې کې د مور او پلار پوره حصہ او اجر چې کوم دی هغه ته ملاویږي. دا خبره خو صحیح ده او په دې خو تقریبا د اهل علم چې کوم دی هغه اتفاق دی او دغه دلایل دی ما درته پیش کړو. خو بل طرف ته چې خپل بچی د سړی نه وي، د هغه ورور یا د هغه تره زوی یا د هغه ماما زوی، نو هغه د دې مړي دپاره روژه نیولی شي نفلي که نه، نفل مونځ کولی شي که نه شي کولی، عمره وغیره وله کولی شي که نه شي کولی، قرباني وغیره وله کولی شي که نه شي کولی. نو په دې کې صحیح قول دا دی چې نی شي کولی، ځکه قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي، دا د سورة النجم آیت نمبر 39 دی، 20مه پاره ده، وان لیس للانسان الا ما سعه، او نشته د انسان د پاره مگر هغه چې د کوشش کړی دی. یعنی الله رب العالمین فرمای انسان چې خپل کم کوشش وکوم د دغه بدله به ته ملاویږي. نو د دې آیت نه دغه محققین او علما چې کوم دی هغوی د دې نه استدلال هغه کړی دی. او بیا ابن کثیر رحمت الله علیه دلته ډیر بهترین وضاحت کړي په خپل تفسیر کې، فرمای ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله
ومن تبعه أن القراءة لا يصل إهداء صوابها إلى الموتى لأنها ليست من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماءة، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع القياسات والآراء. ابن کثیر رحمت الله علی هغه ذکر کړی دی د دې آیت د لاندې. هغه فرمای چې انسانو امام شافعی رحمت الله علی د دې آیت نه استنباط کړی دی چې کڅوک په مړی پسې قران کریم تلاوت کوي یا نور نیک اعمال وغیره کوي نو دا هغه ته نه رسیږي، ځکه دا د دې مړي خپل عمل او کسب خو نه دی کنه. اب بچي منځ ذکر کا خو د کسب دی، حدیث کې ورته ویل شي. او ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته دی خبري طرف ته مونږ ته ترغیب را کړی چې را تاسو داسې کوي، او نه دا چرته د الله د نبی نه ثابت دی، نه چرته د یو صحابي نه داسې ثابت دی. کوین وای مونږ ته به خامخا داسې ویلې وي. او څومره چې قربات دي نیک کارونه دي نو په دې کې به سړی نس ګوري، اسې په آراو په قیاساتو پسې ونځي. نو لہذا بچې چې هر څومره نیک عمل کوي د دې اجر مور او پلار ته رسیږي، که نفلي که فرضي. او د دې نه علاوه چې نور کوم خپلوان دي نو هغوی صرف صدقه کولی شي. هغه صاف حدیث کې راغلی دي چې میت ته صدقه اجر ورکوي، دویم جنازه ولا ډېره غټه فایده ورکوي، دریم دعا دی ولا کوي. دعا چې کم ده نو هغې باره کې بیا روایت ډېر زیات راغلی دي چې الله رب العالمین دغه دعاګانې د مؤمنانو د دې مرده په حق کې بیا قبلی. والله اعلم. هذا وبالله التوفیق.